السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عام خلک یو اعتراض دا کوي علما ولې نه یو کیږي. وجه څه ده چې علما او اتفاق نه راځي او کله علما او اتفاق راغی نو نظام به ټیک شي او که مولیان یو شو نو موږ به ملګری یو او په ټوله دنیا کې به موږ انقلاب راوړو. وروره جواب تسوی چې که علما متفق شي علما متحد شي نو موږ په دنیا کې انقلاب راولو. دا قوم د انقلاب خبره کوي او هغه قوم په مولا اعتراض کوي چې کوم قوم په سنت نبوي صلی الله علیه وسلم وتزان بدخکاری ګیره په مخ باندې بزان وته پاغي باندې بدخکاری د علماو په لباس وتزان بدخکاری مدارس ته سپک ګوري علما کرامو ته په سپک نظر ګوري او هغه بیا دا خبره کوي چې علما خپلو کې متفق شول نو انقلاب براشي او که علما خپلو کې متفق شول نو نظام بټیک شي. وره جواب علما خو متفق دي که یو تن مخالفت کین نو یو تن خو د فرنګي سره ملاومو که یو تن مخالفت کین نو یو تن لره خو اعتبار نشته. ته اکثریت ته وګوره اکثریت د چا دی؟ اکثریت د جمعیت علما اسلام سره دی. 29000 نه زیات مدرسې د جمعیت علما اسلام سره د علم د درس نظامی رجستر مدارس دي. 22 लाख نه زیات علما کرام د جمعیت علما اسلام سره دي. 10 لک نه زیات طلبه کرام د جمعیت علما اسلام سره دي. قاریان حضرات او هغه حافظان حضرات چې هغه دیندار خلک دي هغه الله والا خلک دي. لہذا که یو مولا مخالفت وکړو نو دا خودونه غټه خبره نه ده چې دا غي اعتراض په جمعیت علما اسلام باندې راغی یا دا غي اعتراض په علما کرامو باندې راغی چې علما کرام نه یو کیږي. علما کرام یو دي. علما کرامو کې اختلاف نشته. تبا اکثریت ته ګوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زما د امت زیاته ډله اکثر ډله په گمراهی باندې د علماء کرامو د نیکانو پاکانو خلقو لوی ډله په گمراهی باندې نه جمع کیږي. لا یجتمع امتی علی الضلاله. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې علیکم بالسواد الاعظم، پتا سو باندې سواد اعظم لازم دی هغه ونیسه. سواد اعظم څه ته ویل کیږي؟ سواد اعظم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په امت کې د علماء کرامو د پاکانو د نیکانو خلقو لوی ډلې ته سواد اعظم ویل کیږي. لہذا دا باز خلک چې کوم خبره کوي چې انقلاب براشي که علما یو شول نو کوم قوم چې د په ټیک ټاک باندې او په سوشل میډیا باندې ځان بربند کې د پیسو ګټلو د پاره قوم انقلاب راوستي شي او کوم قوم چې په یو میدان کې مولا مني او په بل میدان کې مولا نه مني هغه قوم انقلاب راوستي شي او کوم قوم چې هغه علما کرامو ته ټول عمر سپک ګوري هغه انقلاب راوستي شي. د جمعیت علما اسلام سره او د مولانا صاحب سره څوک دي؟ نیکان خلک دي، پاکان خلک دي. او کته وی چې لکه مخالفت چې علما کوي او مولیان دي نو ته تعداد ته وګوره چې هغه په تعداد کې څونه دي. د مولانا فضل الرحمن صاحب سره پاکان نیکان خلک په تعداد کې څونه دي. کله چې په 2018 کې ریلی راوته د کراچۍ نه د 29000 گاډو ریلی د کراچۍ نه را روانه شوی و دا پاکان او نیکانو خلکو اکثریت ته کنډله ده. 29000 نه زیات مدرسې د جمعیت علما اسلام د مولانا فضل الرحمن صاحب سره دي ولې دا اکثریت نه دي؟ د پاکانو د نیکانو خلکو اکثریت نه دي. او ته وی چې جی مونږ ته پکې د حق پته نه لګي چې حق کم دی. یو مولا مونږ یو طرف ته راکاږي بل مولا مونږ یره جی ما ته پکې د حق پته دا بانی دي دا منافقت دی. منډای ته چې لاړ چې وشینه او سور ټماټر کې فرق کولو کې تا ته څوک وایي کنه ته بخپله باندې پیژنې. یو ډاکټر درته یو شان دوايي لیکلې ده او بل ډاکټر درته بل شان دوايي لیکلې ده. پای کې ته خلکو له بیا آیډیاز ورکې رائے ورکې چې دا ډاکټر خدي او دا خنه دی هغه خو ته پیژنې. کراو کوټه خو ته پیژنې، ورځ او شپه خو ته پیژنې او بیا ته علماء حق تر اوسه پورې ونه پیژندل. مفتی محمود رحمه الله نه راواخلو دغه د نوسو د کړوسو پورې دغه د اسمبلی کې پاتې شوی دی. د پاکستان د جوړېدو نه مخکې په سیاست کې وو او تر د نن تاریخ پورې په سیاست کې را روان دي. په یو بچی په یو رور په خپل په پلار په زوی په نسی کرپشن ثابت نه دی. دا د حقانیت لوی دلیل نه دی، دا د حقانیت لوی نښه نه ده. ولی تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راولو چې د علماء په ځای باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې العلماء ورثه الانبیاء وفي روایت وان العلماء ورثه الانبیاء. علماء کرام زما وارثان دي. او کته وی چې انقلاب پکار دی او خامخا سور انقلاب پکار دی او خامخا ک علماء یو شنو انقلاب براشي نو وره علماء کرام یو دي. عوام د غي سره ډیره کم مرسته کوي، ډیر لګ دیندار خلک دي چې د غي سره مرسته کوي. باوجود دا غي مدارس علماء کرام په خپل تعاون چلی په خپل خپل باندې ولاړ دي. چندې کې 10 روپے 2 روپے وظیفه غواړي پاغي باندې د قوم بشوله علما ورکی 1 روپے حکومت داغي سره تعاون نه کوي. باوجود داغي چې د حکومت تعاون وسره نشته ازمکه ولا نه ورکی روټه ولا نه ورکی تنخواه ولا نه ورکی او باوجود داغي چې اعتراض کیږي هغه په علماء کرامو باندې کیږي.
باوجود د هغې چې شهادت راځي په علما کرامو باندې به لګي، باوجود د هغې چې دماکه کېږي مدرسه کې به کېږي، باوجود د هغې چې بم ډزېږي جومات کې به ډزېږي، باوجود د هغې چې اعتراض کېږي په عالم او په ملا او په قاري او په حافظ باندې به کېږي. یاره دا کوم انصاف دی او دا کومه خبره ده؟ که ته غواړې چې مال د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان مولا دلته کې راوله، نو بیا به ته ځان د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په شان مقتدي ثابتې، نو د هغې نه پس به بیا تعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام مخې ته ودرېږي. یاد ساته. او که ته د 15مې صدۍ او د ځان دپاره مولا او امام او مقتدا او پیشوا او مشر د نبی علیه السلام د زمانې غواړې، نو لکه دا خو ناممکنه خبره ده. اټ از امپاسبل. لہذا علما کرام په خپل خپو باندې ولاړ دي، مدرسې چلی د حکومت تعاون ورسره نشته دی، باوجود د هغې په علما کرامو باندې اعتراض کول بیجا دي، فضول دي، بغیر د وسایلو نه، بغیر د تنخواه نه. علما کرام لګیا دي د دین محنت کوي. د کرپشن نه پاک جمعیت علما اسلام د پاکستان په تاریخ کې د جمعیت علما اسلام په یو سړي باندې کرپشن نه دی ثابت. پس دا غینا یو عالم تر د نن تاریخ پورې په شراب نوشۍ کې نه دی نیولې شوی، باوجود د هغې د بدامنۍ ذمہوار مولا دی. نن تاریخ پورې یو مولا د اسلحې په خرڅولو کې په سپلای کولو کې نه دی نیولې شوی، باوجود د هغې بدنام مولا دی. یو مولا د نن تاریخ پورې د منشیاتو په خرید او فروخت کې نه دی نیولې شوی، باوجود د هغې د بدامنۍ ذمہوار مولا دی. چې که مولیانو کې اتفاق راغی نو انقلاب براشي. ووټ تا چاله ورکړی دی، مسلم لیگ له دې ورکړی دی، پیپل پارټۍ له دې ورکړی دی، پی ټي آی له دې ورکړی دی، بل له دې ورکړی دی، بل له دې ورکړی دی، او چې کله ته اعتراض کې مولا ماله اسلام رانه وستو. دا عجیبه انصاف دی یار. د مولا دپاره کومه لار خوښی که ته وایې چې خامخا زما سور انقلاب پکار دی او په دې چل کار نه کېږي، نو د انقلاب دپاره خو هغه یو مولوي صاحب که ژوندی الله دې پته نه لګي چې څه ورسره وکړي، په سوات کې راپاڅېدلی نه و، هغه درله انقلاب راوستو، هغه خو مولا و انقلاب ته به ټینګ شي وای، که نه دا بانې ولې کوئ؟ علما کرام که یو شو بیا به په ملک کې انقلاب. علما کرام یو دي، د یو عالم د دوه علماو د مخالفت باندې ته علما کرامو باندې دا اعتراض نشي کولی چې په فرنګي چې کله د پاکو هند بر صغیر پاکو هند نه انګریز چې په کوم وخت کې شړلی کېدو، فرنګي چې په کوم وخت کې شړلی کېدو، نو په هغه وخت کې د هغه سره هم یو څوک ورې مولیان ولاړو. ته به څه وایې چې په مولیانو کې اختلاف دی؟ په مولیانو کې الحمدلله اختلاف نشته، په مولیانو کې اتفاق دی. علما وپېژنه، علما حق وپېژنه. تر د نن تاریخ پورې پیغلا ثابت نه ده. د نن تاریخ پورې د بدفعلۍ په اډې چلولو کې یو عالم گرفتار شوی نه دی، یو عالم په دغه کې بدنام شوی نه دی، او باوجود د هغې ته وایي چې د بدامنۍ ذمہوار مولا دی. ولې دا لږ شهادتونه جمعیت علما اسلام ورکړي دي؟ 9 حملې په مولانا صاحب باندې شوي دي، مولانا فضل الرحمن صاحب باندې، په هغې کې 4 په هغې کې خودکش حملې وي چې په مولانا صاحب باندې شوي دي، په عبدالغفور حیدري صاحب باندې حمله شوې ده، شهادتونه موږ ورکړي دي، په حافظ حمدالله صاحب باندې حمله شوې ده، شهادتونه موږ ورکړي دي. په وزیرستان کې علما کرام وګوره، د باجوړ حادثات وګوره، د علما کرامو شهادتونه وګوره، شهادتونه چا ورکړي دي؟ اکثریت د علماو د چا سره دی؟ مدارس څوک چلی؟ که معمولی غونډه کې چرته کې یو مولا بدنام شو، لکه مثال په طور هغه عزیز الرحمن کچی شو په لاهور کې چې بدنام شوی، تاسو ټوله میډیا په سر راغستې و چې مدارسو کې دا کېږي، علما دا کوي. نن چې ملاکنډ یونیورسټۍ کې پروفیسر بدنام شو، د هغې خبره وکړه که نه؟ او که زموږ نه یو عالم مخالفت کړی دی، دا ووره خبه کوله غوږونو، که کوم عالم مخالفت کړی دی او د مولانا فضل الرحمن صاحب خلاف خبره کړې ده، زه به ستا اله ومنمه چې ته د مولانا فضل الرحمن صاحب د خولې نه د طارق جمیل صاحب خلاف خبره ثابته کړي، د مفتی منیر شاکر صاحب خلاف خبره ته ثابته کړي، د شیخ طیب صاحب خلاف خبره ته ثابته کړي، د بل مولا او د بل مولا او د بل مولا خلاف خبره ته ثابته کړي. مولانا فضل الرحمن صاحب خو همیشه دپاره خاموش پاتې شوی دی، او په هغه خاموشۍ کې الله تبارک وتعالی هغه هغه عزت ورکړی دی چې هغه خلک بیا ټول ډاغلي دي، د هغه په خپو کې ناست دي. لہذا داسې د منافقتوب خبرې دي چې علما یو کېږي نه، او که علما یو شو نو موږ به د هغې مرسته وکړو. علما یو دي، علماو کې اتفاق دی. ته ټماټر کې شین او سور پیژنې، علما کرامو پیژنه، ورځ او شپه پیژنې، په روټۍ کې او په ګندګۍ کې فرق کولی شي، په علما حق او علما باطل کې تا تر نن تاریخ پورې فرق ونه کړه. اکثریت د چا سره دی؟ ته د چا شاته ولاړې مونځ کې؟ ته د نن تاریخ پورې مسجد کې خیانت نه دی شوی، ولې مسجد د مولا په لاس کې دی. اوس که ته وایې چې سیاست بدنامي ده او دا سیاسي خلک دا ټول چې کوم دی نو حرام خوري، نو حرامیان ملیږه چې حرام نه خوري، که نه علما ولیږه. په علماو باندې خو نن تاریخ پورې کرپشن ثابت نه دی. معمولی ام پی ای ګوټ د سوات چې په هغه باندې 120 ارب روپۍ کرپشن ثابت دی.
ته خو د جمعیت علما اسلام په یو ام پی ای باندې ثابت کړه، ام پی ای نه د جمعیت علما اسلام په سربراه باندې ثابت کړه دومره کرپشن، یو روپۍ کرپشن په نشي ثابتولې. په یو سړی باندې چې کم دینو په یو کس باندې د 100 ارب نه او د 80 ارب نه او د 120 ارب نه لاندې کرپشن شته نه، کم چې د نورو پارټیانو والا دي. د جمعیت علما اسلام په یو ام پی ای په یو ام ان ای په یو سېنیټر باندې دانشته. او ته د علما کرامو نه چې ګیله کې چې علما کرامو مال امن نه دی راوسته، تا علما ول څه ور کړی دي؟ ام ان ایس دی ور کړی دي، لس دولس ام پی ایس دی ور کړی دي، و اته سېنیټران دی ور کړی دي. په 104 سېنیټرانو کې ته اته یا شپږ یا و سېنیټران ور کړی دي. په 280 ام ان ایس کې تاسو ور کړی دي، شپږ و ام ان ایګان دی ور کړی دي جمعیت علما اسلام له. او بیا وی چې علما زمونږ د پارسونه کړو، مولانا صاحب زمونږ د پارسونه کړو، بدامنی ده او که علما یو شنو امن براشي. دا د علما کرامو سره څونه سپورټ کړي دي، صرف اعتراض د پاره د خلکو ولو د اعتراض ته تکړه. لہذا مفتی محمود رحمت الله علیه راواخله د نن تاریخ پوری په یو عالم باندې الحمدلله کرپشن ثابت نه دی، کرپشن په ثابت نه دی، غلا په ثابت نه ده، دو نمبرې په ثابت نه ده. او کما حقه تلی دی او په پارلیمنت کې د قوم نمائندګي کړي ده، د اسلام خیرخواهی کړي ده. او دغه انقلاب د کنه ته انقلاب څه ته وي؟ د مولا سره خو چې په جیب کې چاکو نو هغه سره په چک پوسټ نه پریدي وي، د شتګر دي څو کسان دي مړه کړي دي، څو دي وجلي دي، څو قتلونه دي کړي دي. لہذا بغیر د وسایلو هغه په خپل خپل باندې ولاړ دي 70,000 80,000 1 लाख نه ایباو په یو کال کې حافظان دي قوم ته پاکستان ته ورکی. پاکستان په حفاظو پیدا کولو کې د سعودي عرب نه مخ کې دي، قران کریم په سعودي عرب کې نازل دی، عربي د سعودي عرب د دې خوري او د دې خلکو جبه ده. باوجود دا غي کې د عربی خدمت کړي دي، د پاکستان علماو کړي دي، که د قران د الفاظو خدمت کړي دي د پاکستان علماو کړي دي، که د قران د تفسیر خدمت کړي دي د پاکستان علماو کړي دي. په فری کې درته علم حاصلې، 1 روپۍ د علم په مدارسو کې په پورا پاکستان کې 1 روپۍ فیس نشته. که خیرات غواړي او که چنده غواړي، خو ستاسو د قوم دی بچو د پاره غواړي. په 3000 او په 4000 او په 10000 روپۍ میاشت علماء کرام گزاره کوي، باوجود داغه د بدامنۍ ذمہوار مولا دی. دز په مولا کېږي د بدامنۍ ذمہوار مولا دی، د ماکه په مولا کېږي او د بدامنۍ ذمہوار مولا دی، مدرسه د مولا الوزي او د بدامنۍ ذمہوار مولا دی، قتلېږي علماء کرام او د بدامنۍ ذمہوار دوی دي. مفتی کفایت الله صاحب سره څه نه دي شوی، مولانا صاحب باندې سو د ماکی په کوټه کې په 400 کې دلته په خپل کې پکې کې سو د ماکی په دې نه دي شوی. او څونه پیری د خلکو بیزتیان نه دي شوی. مفتی کفایت الله صاحب لګه بیزتی شوی و، د اوس په نو بلیډونو باندې واله په موټر وی باندې تی گاډي مخکې کول رستو کول، بیا په انټرچیج باندې کوس شول او داسې قاتلانه حمله په وکړه بے دردۍ سره. داغه بچي زخمی، داغه ډرایور زخمی، هغه په خپل زخمی لاس مات. لہذا او باوجود د دې چې علماء کرام په خپل د بدامنۍ شکار دي، نو ته څنګه وی چې دا د بدامنۍ ذمہوار دي؟ علماء کرام چې خپل په بدامنۍ کې راګیر دي او د دې خلاف دهشتګردي کیږي او دهشتګرد د دې خلاف لګیا دي، نو ته بیا څنګه وی چې د بدامنۍ خلاف د بدامنۍ ذمہوار مولا دي؟ لہذا د علماء کرامو لمن کله کونی سه علماء کرامو سپورټ وکړه. والله العظیم قسم په خدای چې دا د قوم خیر خواهان دي، علماء کرام د دې پوره امت خیر خواهان دي. د ختم نبوت یو سړی د خاتم النبیین نوم نشي ویلی، هغه به د ختم نبوت دفاع څنګه وکړي؟ یو سړی له کلمه طیبه نه ورځي، هغه په مانځه باندې نه پوهېږي، هغه اختر مونځ نه پېژني، هغه د جنازې مونځ نه پېژني، هغه وتر واجب نه پېژني، هغه په هېڅ نه دی پوه، هغه د سنتو او د فرضو او د واجبو په منځ کې فرق نشي کولی. او ته بیا وایې چې نه بس ته په هغه پسې ورپسې، او چې بیا اعتراض کوې نو په مولا باندې اعتراض کوې. عجیبه انصاف دی یار، عجیبه خبره ده یار. د دې منافقت نه خو لکه قلارې د پکار دي. د علماء کرامو سپورټ وکړئ، بانګ درته وایي په غوږ کې، جنازه درله پړاوي، مسجد سنبال کړی دی، فقه سنبال کړی ده، په فری کاته کې درته مفتیان تیاری، هغه ستاسو مسلې حل کوي. تاسو ماته وښایئ که نه چې تاسو چېرته تللي یې مدرسې ته، مولا ته وایي چې د میراث دا مسله ده، دا راته حل کړه، هغه تا ته وایي چې دونه پیسې راکړه، غوښتي دي درنه چېرته. ته چېرته تللی که نه چې تا مولا ته ویلي چې راشه زما مسله ده د حلال او حرام تمیز راته وکړه، هغه درته ویلي چې 1,000 روپۍ راکړه چې مسله درته وښیمه؟ داسې چېرته شوي ده؟ داسې چېرته شوي ده چې ته یو مولا ته تللی، هغه ته تا ویلي چې راشه په کور کې راته ماشوم وفات شوی دی، نیمه شپه د روزه جنازه ولو که هغه تا ته ویلي چې پیسې راکړه؟ تا نه په جنازه چېرته اخیستې دي؟
ته چېرته تللی مولا ته دې ویلي دي چې 10 درجه علم 10 کاله کورس زما بچي ته پړو که هغه تا ته ویلي چې ماله به د میاشتې فیس راکړي که خیرات غواړي که چنده غواړي که پاکستان کې غواړي که بهر ملک ته ځي که وظیفه غواړي ستا بچي لی غواړي ستا بچی په هغې باندې رالوي ستا بچي له په هغې باندې تعلیم او تربیت ورکوي لہذا دا اعتراض بالکل بیجا دی فضول دی بې فایدې دی چې که مولیان یو شو لکه انقلاب به راشي مړه ته د انقلاب خبره کې هغه قوم د انقلاب خبره کوي چې په ټیک ټاک باندې به ځان لغړ بربند کې پیسې پې ګټي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سنتو په ګیره ورته ځان بد ښکاري د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارکې پګړۍ باندې ورته ځان بد ښکاري هغه ته په مدرسه باندې ځان بدلی دی شي هغه ته په مسجد او په مولا په نوم باندې ځان بدلی دی شي هغه بیا وایي چې لکه زه به انقلاب راولم ته به څه انقلاب راولې پاکستان کې چې انقلاب راځي ولې ښکته په دې پنجاب کې د بدفعلۍ د اړۍ به څوک چلی چې د مولا حکومت راغی دا قوم د مولا سپورټ کوي چېرته هم نه کوي د الله نه ویرېږي هغه خلک چې منشیات فروشۍ کې هغه خپل ځان ساتي او خپل بچي ساتي او ټول عمرې د حرامو کمایي کوي هغه قوم هغې باندې چې د مولا حکومت راغی ولې بیا د هغې کاروبار چلیږي د هغې کاروبار بیا نشي چلیږي د علماء کرامو حکومت دا خلک نه غواړي لہذا د الله نه ویریږي د الله په خاطر د علماء کرامو د ګریوان نه لاس وباسئ پټو او ښکاره خلکو ټولو د علماء کرامو په ګریوان کې لاس اچولی دی د هر طرفه مولا ټارګټ دی د کنځلو دپاره مولا ټارګټ دی د ګولۍ دپاره مولا ټارګټ دی د دماکي دپاره مولا ټارګټ دی لہذا د علماء کرامو د تحفظ د الله نه دعاګانې غواړئ چې موږ ته د دین په صحیح طریقه باندې نن تاریخه پورې را رسولی دی الله تبارک وتعالی دې زموږ ملګری شي او علماء کرام دغه علماء کرام دي ګوره موږ له اسمان نه جبرئیل امین نه راکوزیږي هغه ډیوټي ختمه شوې ده موږ له ګوره ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه راځي دغه مولانا فضل الرحمن صاحب برا باندې مشر او الله دې را باندې همیشه د پاره مشر لري او الله دې ملک مشر کی د تبلیغ هغه سپورټ کوي د مدارس هغه سپورټ کوي د مسجد هغه سپورټ کوي د ختم نبوت د مسلې هغه سپورټ کوي د ناموس صحابه د دفاع هغه سپورټ کوي د ټولو 24 دفعات د پاکستان په آئین کې 100% اسلامي دفعات دي د هغې د سپورټ دپاره دغه علماء کرام ولاړ دي تاسو له څوکې فرشتې درله راکوزي کی تاسو له څوکې په هوا باندې لاړ شي بیا به اعلی ومنئ چې دغه د په هوا روان دي لہذا موږ دپاره ابوبکر صدیق رضی الله عنه عمر رضی الله عنه نشي راتلی په دې دور کې د زرداری په نسبت به مولانا صاحب غوري د شهباز شریف په نسبت به مولانا صاحب غوري د عمران خان په نسبت به مولانا صاحب غوري مکوئ د الله نه ویریږئ الله تبارک وتعالی دې مونږ او تاسو د علماء کرامو سپورټران جوړ کړي الله تبارک وتعالی دې مونږ د علماء کرامو په صف کې راپاڅي او زمونږ د الله پاک نه دا سوال دی او درخواست دی او دعا ده او التجا ده چې الله تبارک وتعالی دې بروز محشر مونږ د مولانا فضل الرحمن سے په صف کې راپاڅي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین که خبرې په چا ترخی لګېدلي زه معافي غواړم الله پاک هم خاد او آباد او خوشحاله لره او الله تبارک وتعالی د رمضان د خاطره د ټولو مسلمانانو حاجات او ضرورت شرعي د شریعت مطابق پوره کړي آمین یا رب العالمین